دې خبرې لوېدلې ته څوک تیار نه دي. وجه څه ده محترم عزتمند؟ ایمو په ذهن کې دا کیسار سي چې د دې خبرې غاټه وجه دا ده چې د موتو په زړه کې د دنیا محبت پروت ده، د دین محبت نشته. دنیا محبت اوس که چا وویل که نه چې د خندانه چې صاحب دی په چاو کې مجلس شوري ده، هر سړي سره وخت ډېر ده، تنګېږي ښه نه، خبره به ها په شوق سره وروي او په ټولې نه مخکې به ها زور کوي چې یاره زه چې دا ممبر غله ده یا نظیم غله ده یا بل داسې عهدې والا سړی غله ده چې زه ډېر مخکې ته ښه چې که نور لږ ډېر که ملاقات مې سره کېده چې ملاقات مې سره وکړي. وجه څه ده چې د دنیا محبت د دنیا کیسې دا د موتو په ذهن د موتو په زړه کې پرتې دي، ځکه دنیوي خلک ښه پام ته کوي. جماعت نن ښه ډاک وه، بار ښه ډاک وه، څو کسان کښېناستل په ګڼ ګڼه دي، لس 12 کسان. د نور خلک چې څومره دي دا د الله د خبرې لوېدلې ته تیار هم نه دي او الله د رحمت په نظیر هم نه دي ورته کتلي. تاسې په دې شکریا ادا کوئ چې الله خواش کړلی، الله توفیق تېر کړه، کښېنولې خپلې خبرې ته یې کښېنولې، په دې شکریا ادا کوه. قرآن مجید آیات دا یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، دا میم چې دې پر لګولا دا د تاکید دی، پر مضبوط سختی پکې ورکړی دی. ما غرک بربک الکریم، اے انسانا چې یو معمولی غوندې پلیتې نطفې نه مې جوړ کړی، چې هغه نطفه په کپړې باندې ولګي نه شي برداشت کولی، داسې یې پلیتې نطفې نه مې پیدا کړی، بیا ته دې لوی ذات نه څه شي غافله کړی؟ هر څوک وکړي محترم عزتمندو، څه شي غافله کړی؟ دې دنیا چې کله الله په جوړوله، الله دې ته د دنیا مو سره محبت وکړه نه، او مې داسې دنیا پیدا وکړه. د میاسي وزره مرکبات یې هم نشته، میاسي وزره حضرت نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہا چې یا رسول الله ټول دې پر بل سیندار ما ګرمه بستر جوړه کړي چې باغې مې دته سمونه چې ملیا دې نه خوږي تکلیف کنه وي دته دې سم سوي ته فرمایا یا عائشہ مالی ولی دنیا، مو دې دنیا سره سدي، مالی ولی دنیا، مو دې دنیا سره سدي، زت سیو امو مور امو مور امو مور امو دولت امو بنگلے امو مزکی امو پراپرٹی امو کاروبار امو داس امو داس مالی 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 یوی کنا مالی مرشی خانا استر کی محاوی نہ پٹی خورشید خان دا دنیا نا لوڑا سشای زون سر اوڑی رشتی آوائی سشای زون سر اوڑی شای خانه یونا ای سبق پروت تا موتو تا مختا بیا زرمو سخت شوا دا محترم عزت مندو دا معمولی ونده غوشو چکلانو دا سخت شوی دو نن دی الله خبر الودلی تا نده تیورا چی دی الله خبر هر یو اوروی شیدی پیغمبر ونده هستی دی دنیا نا لوڑا دا محترم عزت مندو کمول دولت پاکر خود بزن سر وڑا پیغمبر باندې هستی چې الله په زوم پسې دویم نوم ددلی کړل او د دې دنیا څومره نظام چې د محترم عزت مندو دا الله جل جلاله دې پیغمبر په سر باندې پیدا کړل. کچېری پیغمبر یې نه پیدا کوله، د اخیری پیغمبر د دنیا نظام ضرورت نه و، نه پیدا هغه هو دنیا نسل دی وړي عزت نن سي چې کزې نه وګټه کنه زه چې کزې نه وګټه کنه به د مو زمان څه ځای خوري امو شزه به څه ځای خوري
یمو کوړه وڅو د تو مور د تو ابا واده ته چا ور کوله د تو نیکو ور نیکو ډر نیکو ته چا ور کړی تو تر کټلې وګټې کې ته ته رم دی زوی ته رم دی غوړ سبق حاصل کړي چې د مور په هټه کې الله جل جلاله انا میاشتې بهترین حروف تر کوي د مور په هټه کې انا میاشتې بیا ته د حروف ملويږي چې ته دنیا ته راځي باز بیا خپل وزن ته پاجه باندې چې ځنه چې ژړی لګي شر به سوک شر کوي ته بلون نکنه د شر کړي دنیا نه باسي ډور دي ته به څه شر کوي مور تو بلون نکنه د شر کړي محترم عزتمندو زه نن رښتیا وایا خالي دی یوا شزه دوا درې بچي دا دی الله دی رضا دی پر نه شکر دې وای عجیب خبره نه ده تبلیغ ولا ملګری مطالبه وکړي چې درې ورځې د چک شي زه ته څه دی چې سوړه مې حقيقي بیمور هيا او مصفتیا نه شکوای روح غریزي په حمیدونه کې تیرا کې ته دې خبره شرم نه درېږي زه روح غریزي په حمیدونه کې تیرا ولا شم درې ورځې د الله په لاره کې نشه لګوای ډېر دې افسوس خبره ده محترم عزتمند خبر کې بسوي دی یو خبر کې بسوي دی چې کله منکر نکیر فرشتي روشي سوال زو بر سره وکړي زه ته بسوي دی رابعه بصریه بری کې سي محترم عزتمندو شزا ذات مو دنیا کې زندگی داسې تیرا کړې و په خپل ایمان په خپل ځړه په خپل ژبه باندې دومره مهنت کړو چې خپل زول دي کمال تر رسولم دی الله په مدد سره دی الله په توفیق سره رابعه بصریه چې کله وفات شوه لوندیا دونیم غزلون دی وروړه منکر نکیر فرشتي سول زوب ته وترولې ارکشین استلا چې کله الله روح لري چوان بیا ارکشین استلا دی وترولې وی رابعه بصریه مر ربک رب دې سوکتا محترم عزتمندو ډیر دې افسوس خبره ده شزا ذات ته سزا ورکړي وی اے منکر نکیر فرشتي د سول زوب خوستل ولا فرشتي مو په دنیا کې الله نه دایر کړه چې لا غنیم غزلون دی ورول من خپل الله یې ارشه په دنیا کې مې الله نه دایر کړه چې ډېر د مشکلاتو وخت مو ډېر د فتنې دور مو خپل الله نه دایر کړه چې غنیم غزلون دی ورول ته مو دی چې الله ته سوکا به دا پر ځان مونږ یې شپه چن ګنټي کې شاسا صاحب ته محترم عزتمندو اسې رښتیا وایي چې مو ته په قبر کې کښېږ دي څه زموږ ورکو بیا دا خو پرېږده دا خو اول منظر ده چې کله قیامت ریز ولګېږي او نور سکولونه چې کېږي مول دولت مې در کړه ځواني مې در کړې وه جان مال وخت دا درې شیانو پوښتنه وکړي جان مال وخت دا درې شیانې مې در کړي څه دي کړي دي رښتیا یې نو څه دي چې څه مو کړي دي او دا وي چې ګټلې مو سمبولولې مو یا مو بینکې کښېږدولې یا مو پراپرټۍ کاروبارونه کول ځکه مو غوښتلې خرڅولې دا وي دی دا خو په شمال اسې نرسي سترګې پټولې سره ګوره انسان زندګۍ کې درې شیانو دپاره لګیا ده مخکې مې هلته ویلي چې انسان په زندګۍ کې د درې شیانو دپاره لګیا ده څه شي دپاره چې شانما مې جوړه شي چې خلک کې مو شانما وي مو په خبره په تاسو پیږئ که نه بار ملګري چې شانما مې جوړه شي دویمه چې ښه بلډینګ مې وي او دریمه چې ښه ټیټ کپړه مې واغوستې وي کپړه مې ټیټ وي نما مې ښه نما وي او بنګله مې ښه بنګله وي دې درې شیانو دپاره مې په دنیا کې هوی لګوله ده که زه یم ته په تاسې نه زیات یم کابل داسې نه ده چې خرید اوس ته لګیا یم زه په تاسې نه زیات یم زه ډېر پکې مبتلا یم خو څه شي دپاره لګیا یم دې درې شیانو دپاره نه حلول تکسو نه حروم تکسو نه یوه نه بله دې دپاره صرف لګیا یو چې نما مې جوړه شي کپړه مې ښه واغوستې وي ټیټ استري او بنګله مې وي خو دا څه شی دی محترم عزتمندو عرضي ده سترګې پټولې سره بیا دغه درې نومې څه دي دا په نورې درې نومې باندې بدلې شي دا درې نومې
او نورې درې نومې باندې بدلې شي څرنګه اول خو دې زون دې نومې دې پر لګیاوي چې شان نومامې په خلکو کې جوړ شي چې سترګې دې پټې شي څه شي دې دی چې پلانکای مرش پلانکای مرشان مړه ده کور کې دې ها الله شان میټا چې په جنازې ټیم دی پیرا کېږي کنه بیا دې هم کور دې 15 منټه مخکې وروسي په پرېږدي دی نه یو دا انساني محترم عزتمند چې هر کوئی ملګوله ده او بیا دې ډېرې کوبوسي یو نوم دې بدل شان په څه شي باندې مړه شولې نوم دې و ابراهیم مولوی صاحب شه سړای دا نوما میوا نوم می څه شو ابراهیم مولوی صاحب مرشه ا مولوی صاحب هغه سره یې ابراهیم مړ دی ٹھیک شو یواد راغله دویما شا کپڑا چې موږ شا کپڑا وګندې ا کپڑا دې څه شاید بازور کې کمزوري نه کمزوري کپڑا دې کفن دې پرا تو ته وکسي چې ډېر خرچه مې نشي کړو بازور کې کمزوري نه کمزوري کپڑا دې کفن دې پرا مو ته وکسي چې بس صرف نام لري چې پټ شي کور کې شي دا دې دویمه دی چې کپڑے دې پر لګیاوي کنه شله باس دې پر دا دې پچې باندې بدل شو کفن باندې بدل کریمه دې پر لګیاوي یشفا پګرامي घर में वो फल निजाम साड़ियों के फल निजाम और फ्रिजुना और सब सब टते पत्ते दा दुनिया तो ये दे बकी कड़ी भी कना दे दे पर लगी है ए बांग्लादेश बच्ची बता रही बुधवानी में गए काम बांग्लादेश बच्ची बता रही कि बुधवानी में गए दलोन दे पसरोरे का सोने में किस ताकि वो तो जिंदगी में मुख्तर में इज्जतमंद ताकि वो तो زندگی وچه ختم شو اوس مختلف اصل کې خو دې زوی دې پر تیری دې محترم عزتمندو په دنیا کې خبر دې پر تیری په دنیا کې دو دې مرګ نه مخکې ایموت تیری دې مرګ نه بعد دو ایموت تیری هغه دې مرګ نه بعد دو ځکه چې خو مرګ نه مخکې خو زته دې دنیا کاروبار لین دین دې شي نه لیا نه مرګ نه مخکې زته نه لیا موږ خار وکنه موږ چې ټلیفون ته کوم د چیرې کم از کم دا ورش کې دا ورته د سلو شای یوسف چې د سې نه چې زلا یا نه دین نن په تورې پورې کې پروت تا کنه اوس هنه ویلیا دغه چې و منکر نکیر بو دا چې څه ژوندۍ به تیر کړی وي مو ته دا حال باندې تر مې مندو مرګ نه مخکې زته لا یا نه یو او مرګ نه بعد بیا الله مکان درکې اوس په څه سره کو اوس لکه دې څه حال نشته دا کنه چې مرګ نه مخکې زته دې قبر دې پر تیاری نه کو ځکه چې زړه مو سخت شوه ده د الله خبرې اورېدلې ته تیار نه یو پرون یو مشر خبره وی چې داسې وخت لګېدلی ده چې نن الله جوړې ته نوسته چې ای دې مو بنده مو ته توبه وباسه سچې دل سره توبه وباسه زه دې تو هر څه معاف کړم خو سبا وي چې بې داسې وخت روان ده چې به دغه کمزوره انسان دا به الله سره جوړه کوي یا به الله ناراضه وي بیا به الله جوړه نه کوي مو تاسې په مخکې یو آیات تلاوت کوم یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم د لوی ذات نه محترم عزتمندو چې ګوره ریزې تېره کړله شپه یې راوستله په خوش خوب دې خو به ولګي بیا هم د الله شکریا نه ادا کوي سبو مې چې شک شي رښتیا وایي الا ماشاءالله چند کسانې نه سوا چا به د خوب دونه وي تېره کړې چې زه سبو مې رچا شوله الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور دا ودی تیروي او چې څومره بیا به دې نه وي تیرې کړ اللهم بسمک اموت واحیا زدا به دې نه وي ځکه چې په دین سره د واسطه شته نو څه به اصلاح جماعت کې تکلیف دي تا نو ستایتونه نه کیږي محترم عزتمندو لوی زندگی روانه دو لوی سفر روان ده دې پر تیاری کول دي ورځ 1,24,000 کوم به شامبیا کرام دې مهنت پر الله رستولي چې د مو پیغمبرانو دوی په دې خلک کې وګرځي د خلک کلمې طرف ته وړي محترم عزتمندو دا قسمیه خبره دي تکم د پیغمبر په مثالې باندې ویلوړیا سره د علم سره د هر یو شی دا د پیغمبر په مثالې ویلوړي چې د دې ومنه الله زبردست پښتنه کوي اته شي پښتنه وکړي چې د مو داسې مخلوق د مو بندگان د دې پیغمبر امتیون هدي بغیر د کلمې نه جهنم ته روان دي دوی په ځکه چې دا سوچ کړه زه ته سوچ ویلې نه کوم مو ته نن سوچ نه ده کړه
خلق محترم عزتمندو دا د پیغمبر امتیون دي بغیر د کلمې نه جهنم ته روان دي دې پوښتنه به د موتو نه کېږي قیامت پر ورځ به الله علما او هغه علما چې حق ویل یې پټ کړي دي د هغې خلک د هغې علماو خولې ته به زنځیرونه ویروچوي او فرشتې ته به یې لوس کې ویل کړي چې وڅه کوئ دا جهنم ته پړ مخکې وولئ فرشتې به دي چې یا الله دا خو علما وي دین خبرې کولای صحیح کول څه دا خو ډېر نیک خلک الله به څه ورته وایي الله به دومره په جلال کې وي هغه به وایي چې دا هغه علما دي چې دی حق ویل پټ کړي دي په دنیا کې وولئ پړ مخې جهنم ته دې د وجې نه محترم عزتمندو کم از کم خدا له لږ کې په خپل ځان باندې رحم کول دي ایموتو ځواني په لهو لعب کې تېره شوله نه دې سره ځان لګولی دی نه دې چیلا لګولی دی نه دې څلور میاشتې لګولي هغه دې په دې کې لوړله ځوانۍ کې خو ته لا یا نه وي ځکه چې ښځه وړکي بچي شي نه تازه وي هغه دې نشور پرېږدوی او په بوډاتوب کې اوس ته خپل ځواني خپل بوډاتوب اجازات نه درکوي ته به څه سره کوو دا حالات په کومه پورې وي محترم عزتمندو دا دین چار دا د موتو په ذمې باندې لګېدلی دو محنت د موتو په ذمې باندې لګېدله ده پیغمبر صرف د خپل امت دپاره نه یې بنګله پرېږدولې ده نه یې موټر پرېږدوله ده نه یې مول دولت پرېږدوله ده شاهیانت یې پرېږدولي صرف او صرف د کلمې محنت یې پرېږدوله ده محترم عزتمندو دا د موتو فرض دي د دین محنت د موتو فرض ده که څوک خفه کېږي او که څوک خوشحالېږي دې به الله پوښتنه کوي محترم عزتمندو لکه څرنګه د مونه د خپل کور په باره کې پلور پوښتنه کوي تاسې به الله د تو نه د خپل اولادیات په باره کې پوښتنه کوي او د دې پوښتنه به دې نه کوي چې تو د مو دین کوم ځای ته رسولی ده چا سره دې کم از کم په زور کې خبره کړې سبو منه ماشومه پرې ته په حمیدولي کې ټیم تېرولی شي ټیم دې تېرولی شه سبو منه حمیدولي ته ووتلي که زه کابل ده حمیدولي کې ټیم تېرولی شي په پښې هتلی شي په موټرسایکل هتلی شي په هر یو باندې تللی شي هېڅ تکلیف نه محسوسېږي نه به د امتیازي بیماري شته ده نه ستړي کېږي پکې او بس فضول حریص تېره شي او که چېرې تبلیغ ونه ملګري دا مطالبه وکړي چې درې ورځې ته مې سره ملګري تیار شي یا هر یو درې کس یو بل ته کسي چې څوک پچې کېږي ځکه چې خو دین محنت ډېر کمزوره ده محترم عزتمندو موږ دین ته محتاج نه یو ځکه دین موږ زونې ته محتاج شمېرنه ده چې دین موږ ته محتاج محترم عزتمندو آخري خبره پرې کوم د الله د رضا دپاره زه داسې نه یم چې زه په تاسو نه ډېر رسېدلی سړی زه په تاسو نه انتهایي کمزوره سړی ډېر انتهایي کمزوره یم ایمو د کیسې دا شی دې شی ته ماکس خو د مرګ نه مخکې محترم عزتمندو قبر دپاره تیاری کول دي دا څه شي دا چارې نیارې څه شي کې زده کېږي چې د الله په لارې کې وځي درې ورځې ولګوه چیلا ولګوه په دې سره داسې نه ده چې منې ته درې ورځې ولګوې یا چیلا ولګوې یا څلور میاشتې ولګوې که نه بیا خو تو باندې بزرګۍ جنډا راکه شوله بزرګۍ جنډا نه در باندې راکېږي نه یې جنت ټیکټ ته مېلوي چې بس ته جنت ټیکټ ته دروله خو کم از کم دغه د خپلې زندګۍ حالات ته در مخې ته شي چې د مو د 24 ګنټې زندګي مو څرنګه تېره کړې ده الموس پکې صحیح کې او سورتونه پکې زده کې قرآن مجید پکې صحیح کې دې د وجې نه محترم عزتمندو سړی کوشش کوي کم از کم چې مرګ نه مخکې تیاري کول دي دا چې د کې زده کېږي د الله په لارې کې خو هغه ملګري چې هغه وایي چې انشاءالله زر نه زر څلور میاشتې دپاره مرګ ارادې وکړي خو داسې ارادات پیدا کوي مرګ نه بعد ارادې مه کوئ ځکه چې مرګ نه بعد بیا ارادې نشته دي مرګ نه مخکې